پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم مولا علی ته ایسی یا علی ثمانیتون ان احینو فلا یلومو الا انفسهم. یا علی د اتو کسانو بیزتی که چیرې وشوله عزت که خراب شولو د خپل ځان نه علاوه بل چا باندې ملامت ما کوي. اټولو کې اول الذاهب الی مائدة لم یدعى الیها، دسې دسترخوان ته تلله سهال ته تا ته چا دعوت نه دی در کړی. ایسلو بللو ځای شته ونه بللي ځای نشته دی. مطلب دا څه کله داسې دسترخوان ته داسې مړۍ ته لاړلي څه ته چا غوښتې نه یي، که چا دنه پوښتنه وکړله څه ته چا راغوښتی یي، عزت د که خراب شولو بیا خپل ځان باندې چی کوه ملامت کوه. دویم والمتأمر علی رب البیت، کوم یو کس چې ته ولمون لاړ شي یغې خونې والا باندې که اډرونه کوي. لږ توجه وکړه. مثلا څنګه ما ته یو دسترخوان تیار شولو و زه ورته یم څه نه زه وریجې نه خورم ما ته لږ نغان راوړه، یا زه مثلا نغان نه خورم ما ته پلنکا شی راوړه که خونې کې وي. ځینې وخت کې د داسې یوه شي چې خونې والا د وځي بیا د لاس شل منټه یې نه نر نه وځي ویلې ځکه څه تا چېرته نه وغوښتل هغه خونې کې شته نه. متوجه شوې که نه؟ څه کله ابازار د سلمان کور ته به تورې مهمان راغللو نو سلمان ورته چې کېښلل وچ نغان، ابازار نه خوړلو. سلمان ورته یې څه مړۍ شروع کړه ورته یې څه نه د وچ نغان د خوند نه کوي که لږه چې ته ترکري ورسره وي. د مې یو استاز دا کیسه بیانوله نو یا یې څه سلمان ووتلو ډېر ټایم بعد راغللو یا پلیټ کې یو چي کې لږه غوندې ترکري وغیره چې راخستي ورته کېښلل ویې خوړل. څه کله یې وخوړل نه ابازار دی یا یې څه مړۍ وخوړلې څه شکر الحمدلله. سلمان ورباندې غږ وکړو څه خدای شکر ما ادا کوه ویلې وتی که چیرې تا اول کې شکر ادا کولی وچ نغان به د خوړلې و ما د پردۍ خونې نه لټولې. یعنې سلمان دا ورته وښیل څه دا شی ما کور کې موجود نه و ته وغوښتلو. پس دسترخوان باندې تو نیچې باندې ما یې خوره وچ نغان وخوره، یا مثلا اصلا سره مړۍ ما خوره کور ته لاړ شي هلته بې وخورې. خو داسې شي ته قضا ما کوه چې تا عزت خراب شي یا کور والا عزت چی کی خراب کی. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد. دریام طالب الخیر من الاعداء، دخننا که چوک خیر طلب کوي مثلا دی ما دخمان و زین څه دا به ما سره خوالی وکي که نموز بیزتی د وشوله که تا بیزتی وشوله بیا انسان خپل ځان نه ګیله کوه بل چا نه ګیله مه کوه. لکه اوس مثلا که یو مسلمان انسان دی هغه یو کافر نه امریکې والا نه اسرائیل والا نه دا تقاضا کوي چې دا به ما سره خوالی وکي، دوی ما ورته چې دی ښه ګمان نه دی، دوی ما ورته ښه سوچ نه دی. څلورم طالب الفضل من اللئام، لئیمو خلکو نه فضیلت طلب کوونه. بیا د ته انس موضوع نه پویر نشي ځنه خالق خپل ذات خپله خرپوي در حالی کې ورباندې پیږي نه. لئیم سړي نه فضیلت طلب کوله څه مطلب؟ مراد و مقصد دا دی چې نن سبا معاشره هغه دور ته رسیدلی دی چې د سپینګیري قادر ختم دی، د استاز قادر و احترام ختم دی، ډیر کام پاتې شوی دی. اوس مثلا یو سپینګیری وي مجمع ته رانوتلو هغه د دغه شي تقاضا کوي څه کیدای شي یو جوان ما ته بارې غوړې ځای پرېږدوي زه بارې غوړې کښېنم، در حالی کې دې ته دا پته نشته چې نن سبا زمانې کې د هغه احترام نشته. اندیشان سره مفضل ابن غیث شپږم امام ته راغلو دی چې مولا لږه دعا راته وکړه کور کې مو مشکلات دي. چې کله تللو دعا یا ورته وکړه خو 200 درهمه یا ویر کړل. مولا تیایی مفضل ابن غیث ته یې چې مولا ما خو تا نه درهم نه دي غوښتي دعا مې دنه غوښتي دی. مولا ورته یې چې ځکه مې دا درهم دیر کړ چې لئیم سړي نه قرضه ونه غواړې، وګرنه ځنه خلکو ته څه لاړ شي دیر کوي خو یسې نه څه داسې شل بهانې به درته جوړې کي. یا مثلا زه د زوی ته واده کوم چې ورته ویې راغونډ څه لږه قرضه راوکړه هغه قرضه هسې نه در کوي بیا درته یې چې تا ته چا ویله څه داسې وړوکې وړکې چی که واده که. یعنی لئیم سړي ته چې ته سوال ونه کو یا ځکه مو ډېر یایو
چې خدایا که چوک د محتاج کړي دي پارک نه کوي خو خدایا ذلیلو خلکو ته چوک محتاج ما کی یعنی هغه انسان څنګه نه خپله عزت لري نه د بل سړي عزت خیال ساتي قرآن کې خدای قول معروف کا چیرې ته پیسې نه ورکوي کم از کم ښه خبره ورته وکړه ای فقیر ته خیر ما ورکوه خو زړه یې ما بدوه پنځم الداخل بین اثنین فی سر لم یدخلاه فیه د دوو کسانو خبرو منځه ورګډېدله مثلا دغه مجمع نه یو کس پاتې دوه کسان پاسېده چې راڅه پټه خبره درته وکړم زه بیا یاوسې ویره غوند څنګ ته اوسې ودرېدلم څه ودرېده د خپلو منځو کې څه یایي که چیرې ما بېزتي وشوله ما ته یې وویله څه اوس د نه راپاڅېدلو دا خبره د زه تا په مخ کوله نه غواړم نو بیا په کار دی زه خپل ځان ملامت کوم بل څوک ملامت په کار دی نه کوم شپږم المستخف بالسلطان کوم یو کس دی بادشاه بېزتۍ کوي بادشاه ظلیم ویلی نه دی زیاړه ورته مه کوه د ملي تړلي څه ورسته ورسېدي دې مطلب دا څه دا دې باندې چې کوي ننګه کوي متوجه شوې که نه اوس که تا یوه بادشاه ته زیاړه وکړله هغه به بیا تا بادشاه ته تا مشر ته به زیاړه کوي دې طرف ته زه راڅوم پس ای بادشاه بېزتي څه چوک کوي که بېزتي یې وشوله دلیل سره یې پوی که څه ته ظالم یې دلیل ورته راوړه څه مثلا ته د زیاتی کوي خو زیاړې حق چوک نه لري اندیشون سره الجالس بمجلس لیس له باهل وام هغه کس چې هغه داسې ځای کې ناست دی چې هغه ځای د دې نستي لیاقت نه لري مثلا که یو علیم دی یو اهل منبر دی داسې دکان کې کېناستو چې هلته خلک ګانې غږوي مثال د در کوم مثال نه که چا ولیدلو نو دا سړی که عزت خراب شولو بیا د علیم بل چا نه ګیله مه کوي خپل ځان نه ګیله وکړي مثال د در کوم یا مثلا کلي کې یو ځوان دی د حاجي صاحب زوی دی استاد زوی دی د مشر زوی دی ته داسې ځای کې په کار دی کښېننې څه خلک د وکشي چې پلنکي استاد زوی پلنکي مشر زوی پلنکي مثلا حاجي صاحب زوی نن پلنکي سړي سره ناست و یعنی دغه وخت کې انسان چې کېږي عزت خرابېږي دوستان عزیز پس ځان دپاره نستي ته باید ځای لټوي چې کوم ځای کې کېنم کوم ځای کې نه کېنم اخیرین نمبر 8 المقبل بالحدیث علی من لا یسمع منه بس تاسو زحمت تماموم داسې ځای کې خبره کوله سالته تا خبره چوک نه واوري مثال دی تا د تدیر کو مثلا تاسو یو خو غټ علیم راغوښتی دی ما ته مو وویل هغه صاحب تقریر لږ شارټ کا ابل تا نمبر ویر کا که زه پاڅېدلم زه شروع یم یوه ګنټه یوه نیمه ګنټه مو واخیستل هغه ته مو سره ټایم مو پرې نه خللو که دغې مجمع کې چوک ما ته پاڅېدل څه تا ته مو وویله څه لږ تقریر چې کا شارټ که هغه ته یا پرېږدوه که ما بېزتي وشوله په کار دی زه خپل ځان باندې ملامت وکړم بل چا باندې په کار دی ملامت ونه کړم اندیشون سره کلی کې یاد دی وطن کې یاد دی مثلا مثال څنګه مرکه دی جرګه دی څو پورې چا درته ویلي نه وي څه پاڅېږئ تا څه رای دی خبرې وکړه وره پورې مه پاڅېږه کیدای شي مثلا یو کس کلی کې خلکو باندې دوره زخت وي چې هغه که خبرې شروع کړي لسی فورا خلک خبرې شروع کوي کیدای شي مرکې نه پاڅېږي وشه چې دوره نفرت څه ما نه کلی خلکو دی په کار د زه مرکې کې خبرو ته پا نه څېږم په کار د خپل عزت خراب نه کوم په کار د خپل توهین ونه کوم پس دوستان عزیز عزت یو وری بل چوک را پسې دی ما عزت خرپوي یو وری زه خپل عزت په خپله خرپوم